بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هغه کار چې حکومت لا کول پکارو حدیقه کیانی چې یو سندرغاړه ده هغه تر سره کړ. حدیقه کیانی سل کورونه په بلوچستان کې جوړ کړه او زه کنن په دغه خپل ویډیو کې ستایم نو دا صرف او صرف د دې مقصد د پاره چې په دې خوره د عملی کار کولو ضرورت دی. دلته کې دعوی او وعده خو ډیر زیات کیږي، سیاسي زموږ مشران هغه ډیر مخه تراشي او په ټلویزیون باندې هم دغه عمل سلیریشت ساته جاری وي، خو په عملی توګه باندې هیڅ قسمه سیز مخه ته نه راځي. سلی کورونه جوړ کړه، ورسره یو میټرنټي هوم چې په هغې کې د امیدواره زنانو کتنه کیږي، چیک اپ کیږي، ورسره یو پرایمري سکول دای جوړ کړه او وایي چې دا ډومبې فیز دی، د دې نور فیزز یا نور چې کوم اوقات دي، وختونه دي هغه لا پاتې دي، نور عمل چې دی هغه لا پاتې دی، نور هم جوړیږي. دا د حکومت لپاره یو مثال دی، دا د دې ریاست لپاره یو مثال دی چې حدیقه کیانی چې په خپل ځاني مرسته او دغه شان ورسره د نورو خیر ښېګړو تنظیمونو په مرسته داسې په عملي میدان کې په عملي توګه کار کوي. نو زه دا وایم چې زموږ دا غوږونه چې په موبایلو کې د کال ملا وهلو په وخت باندې پخ شوي نو هغه پیسې څه شولې، هغه چرته کې خرج شولې او که په هغې کې غبن شوی دی، که په هغې کې کرپشن شوی دی، نو د هغوی مخه چا ونیوله او هغه تختدار ته چا وخېجول او د مثال په توګه باندې که وړاندې شوي نو موږ ته دې راڅرګند کړي. دغه شانتې په خیبر پښتونخوا کې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت ښه ټیک ټاک دا چنده راټوله کړې وه، بیا دغه شانتې په وفاقي حکومت کې هم ښه ټیک ټاک چنده راټوله شوې وه. نو چندې خو ډېرې زیاتې راټولې شولې، خو موږ ونه کتل چې هغه چرته خرج شولې او که خرج شوي هم دي نو په هغې کې ما څنګه تاسو ته ویلې چې موږ ته به داسې قسمه خبرونه بیا مخې ته رالل چې په بلوچستان کې، په کویټه کې یا په کوم ځای کې چې هم زیات سیلاب راغلی نو هغه ځای کې په زرګونو ټینټونه دا به د دې یو مقصد دپاره چې صرف د ځاني ګټې دپاره هغه پټ شو او بیا په بازار کې هغه ټینټونه موږ ته مخې ته راتلل. حدیقه کیانی ستایو او موږ یې نور هم د کامیابۍ لپاره دعا ګویو او زه باوري یم چې دغه شانتې په عملي میدان کې په عملي توګه که کار وکړی شي نو دې وطن ته به خیر ورسي. ډېره زیاته مینه او احترام، والسلام.